مشهور متکلم دی. دا زما ګسته چې راته ناست دی دا مفتي عبید دی. دا زما خواته چې ناست دی دا مفتي سلمان صاحب دی، فقیح دی. دا بل چې زموږ ملګری ناست دی مفتي نذیر صاحب دی او نوتاج ماتوریدي صاحب. دا تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جنې یو ډېر محقق سړی دی. تا خو زه پیژنم چې مفتي عبید ندیم او مفتي عبید ندیم صاحب او دا خو سید اسامه شو او ته ضیاء الحق. تاسو درې کسان ناست یې. د ده څه نوم دی او د ده ها. نو اول خو دا خبره ده چې زه تاسو نه ډېر زیات مشر یم. زه تاسو نه دونه مشر یم که ما تاسو ته د خپل تاریخ فراغت وي او تاسو کوم د تاریخ فراغت ما ته وي نو زما ولني شاګردان چې فارغ شوي دي هغه په 2000 کې فارغ شوي دي الحمدلله. نو بیا زما د شاګردان په 2010 کې فارغ شوي دي 8 کې او بیا به شاګردان په 2015 کې فارغ شوي دي. نو زه ستاسو د نیکه مناسب یم په اعتبار د تقدم سره. اسیم زما تا سره داسې څه بد کلامی یا څه داسې څه خبره نه ده شوې چې په هغې باندې زمونږ او ستاسو څه خبره راشي. په کار ده چې تاسو یو 3-4 هلکان د خپل عمر ناست وی او دا بعضې خبرې مونږ مشرانو ته نه وې پرېښودې. خو زه تا په تفصیل پوهیږم. زما او ستا مخکې نه رابطه وه. هغه رابطه زما او ستا دا راغلې وه چې تا ما ته یو ځل فون وکړه چې مفتي صاحب زه درځم. بیا دې فون وکړه خو زه مصروف یم. تا ما ته رابطې دې ما سره وکړې. ما وې زه به دته خبره وړم چې دې څه وایي. خو زما تا نه یو 2 ځایه ډېر زیات زړه خفه شو. اولنی خو مې د نه دا زړه خفه شو چې ستا یو پوسټ ما ولید. پوسټ هم نه کلیپ د جمعې تقریر دی کاو او زموږ یو ډېر معزز زما د عمر سړی دی مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب. دا ما دې ملګرو ته ووي او هغه چېرته په بازار کې ګرځېده غریب بوټونه غوښتل. نو ته راولګېدې تا ډېر په عجیبه انداز سره د هغه ذکر وکړو. په هغې زما زړه ته ډېر تکلیف ورسېد. مولانا عبدالرؤف دا زمونږ همزولی سړی دی او ته ووایي ځان په بازار کې ذلیله کوي او خدای دې نور هم ذلیله کړه. داسې سال پاس دې ووایي ستا به یاد شي. په دې زه تا نه ډېر خفه شوم. نو چې خفه شوم نو بس خفه شوم. بیا بله ورځ مولوي صاحب تا یو پوسټ وکړو او ستا د آیډیا نه وشو او هغه تا ده ووایي اوس چې تا کړي نو به د هغې وضاحت وکړي. خو تا نه کړي بل چا کړي نو د هغې به وضاحت وشي. ستا د آیډیا نه پوسټ دا وشو چې یاره مولانا فضل الرحمن دی یا که مولانا فضل الرحمن نه وي نو د جمعیت علماء اسلام غټه واړه د ما سره په جمهوریت په کفر باندې مناظره وکړي. دا پوسټ ما هلکانو راوړ. ما وې دا هلکه دا هلکان دي څه خبره اتره به سمه کړي. بیا خبره اتره داسې سمه نه شوه. نو ما ورته ویې ځای پوسټ وکړي چې تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند د مولانا ندیم صاحب دا چیلنج قبول کړی دی. بیا چې ما څنګه زما په حکم باندې دا پوسټ شو زموږ تنظیم والا نو مفتي عبید ما سره رابطه کې شو. چېرې هغوی سره رابطه کوم څنګه چلو کوم یاره ستا اختیار دی چې ته څنګه کې وکړه. نو زما خیال ده چې دا کشران به کینی 2-3 مبادیات به توی کړي، دعوه به توی کړي، اصول دعوه به توی کړي، جواب دعوه به توی کړي. هغه پکې دوی وایي چې مفتي ندیم صاحب وایي چې نه مفتي صاحب به ما سره کینی. ما دا خدای را پیښه کړې ده اوس چې اوس نوسي د نیکونو مطالبه کوي نو بس زه خیر دی دا نیکه به مسره کینی. نو مونږ په الحال تعالی دې له راغلي مناظره سبا کولې بل سبا کولې هغه ځان خبرې دي. تعالی مونږ دا راغلي چې دا کوم خبره شروع شوې ده او ته کې او کوم انداز سره کې نو ته به مونږ خپل مدعا بیان کې چې زما دا مدعا ده. بیا به دا غي نه مونږ خپل وروسته مدعا ته هیڅ جګړه د سره نه کوو. په دې اطمینان ساته خبره کوم ښه په دې اطمینان ساته نه دی رټو نه دی ملامت کو
نه د سره جګړه کو خو دلیل به نه غواړو که دلیل دې راته راکړه ښایسته دلیل دې راته راکړه مزیدار دلیل دې راته راکړه زمونږ قلوب په انشراح صدر وکړو نو مونږ تا نه ښه مولیان بیو مونږ تا نه ښه متقیان بیو مونږ ستا د نکاح همزول یو چې ته د آخرت غمکین ستانه ده ته به لا زه 40 کاله په دنیا کې پاتې کېږې زه 10 کاله یا زه د 15 کاله پاتې شم نو زه اقرب الی الاخرت نو ستانه به زه زیات د آخرت کوشش کوم نو ستانه به چې زه د آخرت کوشش کوم نو زه به طلب د حق تانه ډیر کوم نو زه به ستا خبر ومنم خو کتاب الفرض په خپل مدعا باندې دلیل ورنکو یا دلیل دی خور کو خو په وا کې د مرغۍ ونیولې دا وا مرغۍ زه به کتابه خبره تمام نو بیا به ته زمون قول ته رجوع کې نو یا به ستا قول ته مونږ رجوع کو او یا به ته زمون قول ته رجوع کې دا دوه خبرې دي او خپ افهام او تفهیم سره که چرته ما ته د بد خبره مو چې ته ما ته وای چې باباجي خیر دی دا باباجي دا دې را سره بد وکړه یا دا دې اورټل یا زما دې مرګورو ته څه بد خبره وکړه نو دا ټول زما شاګردان دي د هغه ځای نه دی پوري زه به دوی ته هم چې لکه دا خبره تاسو بد کړی ده خو مونږ به ته پیې چې دا ته څه وې کنه په دې به مونږ پیې مدعا په صورت کې تنقیحات به یو بل سره وکړو چې یا ستا د دې خبرې څه مقصد دی یا زما د دې خبرې څه مقصد دی دا به یو بل سره کینو چې مبادیات زمونږ توی شي ان شاء الله ډیری بازار اول موتا ته به یو رد درکم چې په دې باندې به ان شاء الله په ادله او اربعه باندې مناظره کیږي مونږ دې لراغلی ستا که څه خبرې ته اجازه ته چوي الحمد لله والصلاه على اهلها ټول اول خوزه نو ستاسو ته خپل غریب خانه ته دراتک هر کله ویم الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي چې زوم غریب خانه ته راغی او باقی واقعي حاضر سے تاسو له خلک کمزور یې سم نه با شکم ذاتی خبرې ده به پریدو مقصدی خبرو ته وراشم اول نمبر د مولانا عبدالشاکر صاحب عبدالروف شاکر صاحب متعلق تاسو او فرمایل نو ما چکم دا ویلی شر مولیان ګرځي او مطلب ځان ذلیل کوي بالکل دا ټکی ما کړی باقی چې ما بیا دا خبره کړې شو چې بیان پر کاش ته شر خدای دې ذلیل کړي نو هغه عمومي خبره کړې ما وای چې څوک د الله پاک دین ذلیل کوي الله دې مولیان ذلیل کوي امي دا سی ویریږي نه دغه خبره دی یو شخص ته نه ده او دا غي بیا خپل وجوهات د چې ما دا ولي ویل دي نغه تحریف په دین دی خامخا انسان ځینی خبرې پر رد العمل ما عمل ته نه کتل چې رد عمل ته کتل کی رد عمل زکه سخت شل د مخ کې عمل سختي مخ کې تیر الیکشن کې دی بیان کړی دا بیان اوسم پر ریکارډ شته چې په مسجد کې دا بیان کوي چې تاسو ته الله تعالی کل کارکونان توحید د جنگ بدر د صحابو اجر درکړي حالانکه بیا ان شاء الله تفصیل کې راشي چې دغه دوه صحابه کرام چې د بدر صحابه دي او د حدیبیه دي نو بدی علماء بیا کلام کړي دي اجر ته هیڅوک نشي رسیدلې هیڅوک نو دا ما تحریف فی الدین غنلې دي دغه د وجنه ما ځکه الفاظ سختو بهرحال ک بیا د لزار شوی نو موږ معذرت کوو دویمه خبره تاسو د پوسټ حواله سره کا چاغه کم پوسټونو پوسټ غالبا چې ما بني شیر کړي مرګور شیر کړي دا تقریبا د نن نه همیشه به کې مولسي محترم دا ګروپونه په دې واتس اپ کې نو په دې وضاحت ټول درته کومه نو باغه ګروپ کې مرګري لګیو یو طرف نه جمعیت العلماء اسلام مرګري او بل طرف نه تاسمون نظریاتي دغه مرګري نو دی با بحث کول نو ګروپ کې زموږ کله ما ګروپ وکړو نو هغه کې ډیر زیات بد حالتو یعنی بیخي غینا دو ذاتیات نو ما ګروپ کې پښتو کې پوسټ وکړ مرګور ته ویل شیرا دا کوم سره وانه ګروپ کې دا پریدي دینه سره جوړیږي البته کوم مرګریم تیاری نو ټول ته موږ دا دعوت د چکینو خپل کې به خبرو کو د موبایل خبرې نه دي بیا دینه مرګرو دا پوسټ اوشت کده پښتو اردو ته والو بیا شیر شو بس دا خبره خورا وا نو دا جو سنې نه دي ان سو میاشت مخکینه دي اب اندازه مرګرو ته دغه شوی دغه وضاحت باقی د مدعا متعلق او د ځان ان شاء الله العزیز دا خبره نشته دي مونږ هم ځان په ور غواړو مونږ تاسو کشرانیو
چې تاسو په موږ شفقت وکړئ موږ پیښو زموږ هم زړه کې څه خبرې دي نو تاسو په لاس باندې موږ بالکل ارس رجوع تم تیارو بیعت تم تیارو تاسو موږ مشران موږ تاسو کشران څنګه تاسو فرمایل عزت عناد داسې اس قسم خبرې په دې کې نشته موږ احقاق د حق او حق رسایته هغه مطلب دی باقي تاسو فرمایل چې د مدعا خو بزم چې تاسو ته ځکه اندازه لګیدلی چې مطلب یو سړی چیلنج قبلینو خامخا پوسټ ما او کته شو هغه په کوم انداز سره قبول شو نو دینه پته لې تاسو به زمونږ په مقصد باندې پیښ شوی نو وضاحت ته ضرورت هم زویم نیوي بل فرض نمون سه محترم ک تاسو بیا وایم نو بیا موږ خیره وضاحت اوس چې مونږ شوي وو واسطه بیا ټول چې دا توجیه به معنا یو د قانون نو بیا تاسو لري ډول کلی دلیل وړي نو دا په کومه خامخا مونږ چې ما دا خبره اگر حضرت سے چیلنج قبول شوی دی کنه نو جنو قبلی چې خامخا تاسو په مطلب یې شوی یې کنه چیلنج مونږ په دې قبول کړی چې تا ویلي چې جمهوریت کفر جی جی بس دا په حال په پوسټ جی تاسو بیا جواب کاروي کړی چې جمهوریت په کفر باندې مونږ ته چیلنج کفریت باندې قبول دی نو اول تاسو وضاحت کی بیا مون خیر د خپل چې جمهوریت په کفریت باندې څه مطلب دی جی جی دا ستاسو د وضاحت بدل لمن نه جی زموږ د مدانو تاسو په کوم انداز قبول کړی دی وټ سترګو باندې چې نه قبول کړی څنګه اندازه مو تاسو شي کنه دا یو وضاحت سره غواړي دا پوسټ اول مونږ کړی دی او تاسو اول کړی دی نو چې تاسو کړی دی نو ته مدعي کنه نه اخو خبره صحیح نو بس وبقت کومه دعوه چې دا غوا نه چې خبره کو دا پوسټ مونږ اول نه کړی تا کړی دی چې تاسو جی چیلنج قبول کړی تا پوسټ او باسه چې زیره ته وایم تاسو جی ا پوسټ او باسه تاسو ولا ستاره اصل کې یو خبره کوم نه جی نه لکه ګوره په اوا کې تاسو خبره مکوئ ځکه چې تاسو ستړي شمه کنه زه بوډای ما دا خو ځوان دي کنه نه خیر دي کنه ګوره زه بوډای ما که چرته زه ستړي شمه نو زه خپل مرګورو تم چې لکه استاد ګوره ندیم مولوی صاحب خامخا ته د خپل مدعا توضیح کې چې تا د خپل مدعا توضیح نه کړی مونږ مخکې ګورې نشو تللی تاسو ورغلئ او کنه تاسو یې وضاحت نه کړی مونږ هیڅ نشو تللی خیر دا واکه زموږ خجی حضرت سے محترم څنګه چې موږ پوسټ کړو نو پوسټ کې ما دا لیکلو چې مروجه چې کوم جمهوریت دی نو دا مطلقاً کفر دی کنه جی مروجه موجوده جمهوریت پوسټ زما دغه او داوم فیسبوک په خبره ختمي سبا کو جی دغه دا کبه تاسو نور وضاحت غواړي دې وضاحت وکړو او جی شکم او جی یعنی مروجه نه معنا جی آمين آمين سيد إن شاء الله مروجة جمهورية مطلقاً كفر مولوي محترم حضرت سي محترم دغه تاسو ملي کړی دا نه واضح ملي کړی دا او جداولي کې تاسو لیکي کته تصویر لینو هغه دل تشته ملي کړی مونږ صرف د خپل یاداشت لپاره خاجي خاجي ها پس دا مو لیکل به تاسو در کو به ګوري بیا نه تاسو جواب دا وا یا سلیک نو نه دی وی بیا به خیر دی خدا یو خاجي بلا بل څه ونشته نه جی نه بل څه نشته حضرت سے خبر جی کاغذ را استاد دې په جواب استاد دې دامي په جواب کې دا ورته جواب دا مفتي صاحب چې ستا دا ودا د جمهوریت مطلقاً کفر دی مروجه جمهوریت
مروجه قیود دای پکې جواب داوا په نیم د معارضې زمونږ دار چې جمهوریت مطلقاً کفر نه دی په وخت د ضرورت کې بعضی جمهوریت جائز راغلی دی دا زموږ جواب داوا لخوا جمهوریت مطلقاً کفر نه دی ولیکا جواب داوا دا نه دی دا زما کاغذ په شکل او په نعمت د معارضه باندې د معارضه باندې لا زما نه جمهوریت مطلقاً کفر نه دی وقت ضرورت او بعد جمهوریت جائز دی جمهوریت مطلقاً کفر نه دی ستاسو دعوه دا ده چې جمهوریت مروجه چې کم دی مطلقاً کفر دی زمونږ د اړخه نه جواب دعوه علی نمت المعارضه نه جی رشید زه به تویم د کتاب په رول به تویم ان شاء الله مولوی صاحب موږ سبا می تاسو به می چې جمهوریت مروجه جمهوریت مطلقاً کفر دی دا تاسو خلاصه نه دا خود چې ته یو غنټه لګیو د دې توضیحات کې موږ بتاته نه سونه یو غنټه چې دویمه غنټه لري غوښته هغه بدل رعایت فی سبیل الله ده خاجي مولوی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم یو خبره کومه دا دوا د تویم د ملګری لګزین خلاصون په یو خبره باندې مولوی صاحب مدعا هم مدعی لیکي هم به مدعا علیه لیکي موجب او سائل بدوانه لیکل کوي بیا چې موږ جواب داوا وایو هم به موجب لیکي هم به سائل لیکي ځکه چې په دې باندې موږ مبحث کو هر یو ته بدوانه مخې ته کولاو پرتی ستاسو چې کوم مدعا ده چې جمهوریت چې کوم مروجه ده مطلقاً کفر دی زمونږ مدعا هغه په نعمت د معارضه کې موږ ذکر کو نو چې په نعمت د معارضه کې ذکر کو د خپل مقاصد دي زمونږ هغه نه د جمهوریت مطلقاً کفر نه دی په وخت د ضرورت او بعض جمهوریت دا جایز دی او وقت ضرورت او بعض جمهوریت جائز دی زمونږ جواب داوا جمهوریت مطلقاً کفر نه دی مطلقاً کفر نه دی وقت ضرورت او بعض جمهوریت جائز دی جمهوریت جائز دی اوس د دې نه وروستو تاسو مدعیانی او د مدعی شان دا دی چې د خپلې مدعا مناظره درې حصو ته تقسیم ده یو ته مبادیات وي یو ته اوسات وي او یو ته مقاطع وي مقاطعات نو تاسو نه په دې دعوه کې به موږ څه تشریحات طلبو تنقیحات به درنه طلبو صاحب ستاسو اجازه ده ښه جي اولا زه دا سوال کوم چې ستاسو دا مدعا غلطه ده دا مدعا غلطه ده په څو وجوهاتو باندې یو خو ځکه غلطه ده چې دلته دا کفره یکفروا کفرا دی دا محمول جوړیږي او جمهوریت موضوع جوړه شوې ده نو حمل د وصف راځي په ذات باندې او حمل د وصف په ذات جایز نه دی غټه خبر یو غلطی دا کړې ده دویمه مسله دا ده چې دا ستاسو مدعا دا مشتمل دا په اجتماع النقیضین باندې اجتماع النقیضین داسې ده چې مدعا چې کله دا قضیه یو تصدیقي باید قضیه او تصدیق کې فرق یو جدا خبره ده خو خصوصي په قضیه کې چې راځي منطقو کتابونه به مو ویلي دې کې تصورات ثلاثه مع الحکم یو پکې حکم او درې تصورات دي تصورات چې دي دا لا حکمي او په دې کې چې دا کم اذعان دی حکم دی نو دا حکم دی نو دا مشتمل شو په لا حکم او مع الحکم باندې نو دا ستاسو مدعا مشتمل د په اجتماع النقیضین اجتماع النقیضین باطل دی د دوه خبرو جواب وکړي به
شرایط مناظرات دعوه جواب د وزارت نه شوی انتهاء تدریس یو وصحات هو خیر ده ټول بشر خیر دی وای خیر دی زه دا خیر دی نه دی د خیر لګ د شنو سیش ورسه محترمه داوا مونږه پیش کا چې مروجه موجود نه خو دي مونږ ویل دي ته خلاصه ورويستو بیا مطلب جواب داوم دی ویل کنه زمونږ داوم تاسو مکمل و نه ریدله وضاحت سره نه جی تاسو خپل تاسو کا یو دویم نمبر دا کومه دغه مروجه او دا کوم مشهور او کوم مجادلی دي مولوی سي محترم دینه اوزونه خوي نه 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 اصل مقصد تراشو مولوی سي محترم اصل مقصد تراشو بالکل عبادت ته اب دا موږ ته پته ده ځکه موږ هم په تور عبادت لګیایو مناظره تقسیم دا حصہ ثلاثه بالکل مبادیات د ومنګ تنقیح او تشریح دا د متعارف بالکل اوس ګوره چې علامه لیکلي دي په مناظره په تعریف کې توجه المتخاصمين بالنسبه بين شيئين اظهار للصواب یا بالکل دا د اختلاف شی اوس په مناظره کو نسبت په اختلاف بنور اعتراضونه وارد دي دي کې بزتا د اصول مناظره د رشیدي په نعمت چلیږي هغه کومنتیو په بازم قبل خبره کړی پاغانی التویل چې توجه المتخاصمين بالنسبه بالکل نسبت اتصالي دي انفصالي دي حمليه په شرطيه دا غینه ورسته به موجب او معلل دي كم توجيهات مولوي जी 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 توجه المتخاصمين بالنسبه لازم وليس دا په موضوع محمول کې راځي بالکل قضیه کې راځي بالکل زه دا قضیه باندې د مناظر کوم دي ولې محترم زه مشدینه تیر شه د سی وای چې موږ نه راځي دینه تیر شه بس ګوره کبیا مطلب موږ داسي دیو جانب بل جانب دغه تلار شو ما مولانا عبدالرحمن د اخرنی کارتون بالکل دی خي په اکشرانو شاګردانو کې ما ویلي د وخت مګر جی مې سه په شخصیت دی والله العظیم مال خيار جی جی سه اړه ان شاء الله الرحمن جی جی بیا دوباره کوم مناظره به کومه مختلف او جا سه د شاګردان سره جی جی مولانا سه د نو څومره علماء جی 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 مولانا سه خبره کو مناظره یو په اواز مناظره او جا خبره نه او جا اوس الګا او جی دا مبادیات جی جی کتاب مناظره والے کزه کومه